وتيسير وانصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد فإن قيل كشرط يوم معترض في اعتراض کی اوائین منگم متوائیو شهادا دا مسئلہ داتا چی منگتا بیان کرلا کما مسئلہ بیان کرے ہو صفات د باری تعالی نه عین ذات د باری تعالی دی او نه غیر ذات د باری تعالی دی نو عین او غیر دا خپل من کې نقیزین دي نه عین شو نه غیر شو دا خو ارتفاع د نقیزین شو او ارتفاع د نقیزین خو په حقیقت کې اجتماع د نقیزین او اجتماع د نقیزین دا باطل ده دا ستا دا خبر هم لاړه باطله شوه دا تا کومه کړې وه چې نه عین ذات د باري تعالی دي او نه غیر ذات د باري تعالی دي ځکه چې دنیا کې خو بس دغه دوه شیزونه دي یا دا دیوال دی او یا دا دیوال دی څنګه یا دا دیوال دی او یا دا دیوال دی هغه داسې دی چې کم فهم کېږي مفهوم من الشی که چرته دقه مفهوم د هغې بل نه هم دقه مفهوم خو بیا دا دواړه خپل مابین کې عین شو او که د ده والا مفهوم د هغه د مفهوم نه غیر به وي بیا غیر ولا واسطه بینهما بس دوه شیزونه دي دا دواړه تعریف الایمان راواله د ده والا مفهوم که د ده سره عین د ده والا مفهوم د ده د مفهوم سره یو د ده چې کوم مفهوم دی هغه د ده مفهوم دواړه عین او که د ده مفهوم چې کوم دی هغه د ده والا مفهوم نه دی نو بس غیر دی خبره ختمه یا به ورته عین وی یا به ورته غیر وی دا خبره د سره نه منمه چې نه عین دی او نه غیر دی معترض دا اعتراض وکړو فإن قیل که چرته ویلی شي په اعتراض کې چې هذا فی الظاهر رفع للنقیضین دا په ظاهر کې رفع دا د پاره د نقیضین او فی الحقیقت په حقیقت کې جمع بینهما دا جمع دا په مابین د دوانو کې د نقیضینو کې ولی دلیل یې ورته ګوره لأن المفهوم من الشیء که مفهوم هغه فهم کړی شوی دی یو شي نه ان لم یکن که چرته دا نه هو المفهوم دقه فهم کړی شوی من الاخر دا هغه بل نه نو دا به عین غیر دا هغه نه دی او الا او که چرته داسې خبره نه وه بلکې یکونو دا لم یکن نو یکونو مفهوم من الشیء دقه مفهوم دا هغه بل نه نو بیا فعینه نو دا دویم شي دا هغه اول دپاره عین دی اول د دویم دپاره عین دی او نه متصور کېږي په مابین د دې دواړو کې واسطه خامخا شیز به یا عین وي د شي سره یا بغیر وي د شي سره د دې نه علاوه پکې درېیمه واسطه نشته د دې یو نظیر مثال وښیه هلکه یو صدق دی او بل کذب دی د دې دواړو تر منځه بله واسطه شته که نه شته خبره به یا صادق وي داسې شته دی چې نه صادق وي نه کاذب وي ولې نشته افترى على الله كذبا ام به جنة علك وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبتت الواسطة بينهما سكري قالوا قسم كلامي قرزوا بدليل افترى على الله كذبا ام به جنة نو دا څنګه دی لکه مولا صاحبا دین څنګه دلیل نیولې ده یا پیغمبر علیه السلام کفار دا ویلو دروغی تړي پلا پاک باندې یا پدبانی جن دا نو جن به اوس یا دروغ یا برشتي یې دوه کې نه دروغ دی نه رښتیا دروغ خو ځکه نه دي هدايه د دې افترا د دې دروغ د پاره قسم ګرځولې دی او قسم شی یجب ان يكون غیره
او یا دا ده که صدق تیوالو نو صدق هم نه دی دا خو ډېر بعید دی په مراحلو باندې دیو چېرته د پیغمبر علیه السلام صدق اخلي نو ناستو کسانو کې به کومه کوپړۍ وټغېږي چې جواب ورکړي چا اخېسته شته دی پکې جواب به څوک ورکړي وایه دلته خو ان هیڅ خبره راله دا ام به جنن صدق شو نه کذب شو داسې کلام ثابت شو چې ما لیس بصدق ولا کذب داسې خبر ثابت شو انشانه خبر لون چې قینچي غواړي څنګه چل کوي چاړه چې اوبه غواړي چاړه چې اوبه غواړي څنګه چل کوي زه نو وایا ته په دې کې سوچ کې او لون چې قینچي غواړي څنګه چل کوي لیکه دې راړې نو لون والا قینچي وته دغه کله جوړه کاړون چې لکه دا دروغ په دوه قسمه باندې دي یو کذب دی عن عمدن سړی قصدن او عمدن ګرځي را ګرځي دي کې چل ول ګیر کړی دی دروغ وای او یو کذب دی عن غیر عمدن مسله یې دی خپلې چې څه راځي نو نه فکر او سوچ خبرې طریقې وای رښتیا ویل کو دروغ ویل دي ان کذب عن غیر عمدن وای کافرانو دا اعتراض کولو چې یا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وجدا د الله رسول نه دی فالله چې خبري ورچي نو یا کذب عن عمدین کوي چې کې چل ګر کړي یا به بادشاہي غواړي یا به غواړي نو چې چل به یا بچاره پاسولې نه مقصد او یا ام به جن یا کذب عن غیر عمدین دی بس د نافي دی نه لګي وای هغه کافرانو اعتراض نمودی چې دوانه کېږي یو کذب عن عمدین شو بل کذب عن غیر عمدین شو ها او قسم کې فرق دغه شو دارا دی ولدا یو عمد دی بل غیر عمد دی بل غیر عمد دی نو قسم شی یجب يكون غیره في صادق دی ها وسدلتم دقرنګ خبره ده چې یا شی عین دی یا غیر دی نشته واسطه بینهما ولا يتصور بینهما واسطه قلنا نو منګ ورته په جواب کې دا وایو چې قد فسروا پتا کی سره دی عالمانو تفسیر کړی د غیریت راشر دی غیریت دا معنا ته او ته پوسد دی مونیانو نه د دې او د تفسیر کړی د غیریت صورت د تفسیر ادارې په کون الموجودین په کې د دوه موجودین سره یو دیوال بل دیوال به په دې شان سره یقدر چې مقدر کول شي او تصور متصور کول شي وجود د هدیهما سره د عدم د اخرنا الګ الا یو دیوال به ورزو دا یو دیوال دی ولاړوي د دوانو په منځ کې یو موجودواله او د بل عدمواله متصور کی دلی شي مقدر کی دلی شي دې تغیریت هیڅ چې دا دوانه دیوال نه یو بس لګېدلې او تصور د څه کې دي شي لکه د پکی دا پاري دا ټول دی یو بل صدا دې لګېدلې دي ولیکن تصور د انفکاکی کې دي تقدیر د انفکاکی کې دي دا مقدر کې دي چې دا یو فرض یې ته وباسي او دوی کوي تصور د دې ځوانو راځي شي نو پته ولګي د چې دا فقط دا فرض پکینه غیر ده او دا فرض بلی پرینه غیر په منځ کې تصور او تقدیر د انفکاک راتلی شي دې دې ویل او عینیت دی څه ته ویل کېږي نو ودا خدا وایا ګوره قلنا نو منګ وای قد فسروا تفسیر کړی دی عالمانو د غیریت بکون الموجودین په کېدل د دوه موجودین سره لکفاره
او پرا بحیث په دې شان سره یقدرو چې مقدر کولی شي او یتصورو متصور کولی شي وجود د یو د دې دوانو پرو سره د عدم د آخر نه دا یو پرېتی مثلی لوړې دو دا دې بلشتا یعنی ممکن دی انفکاک بینهما انفکاک قبلیه دیشه انفکاک ممکن دی والعینیت باتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا عینیت تو دی قد فسروا تفسیر کړی دی عالمانو العینیت د عینیت لرا څنګه تفسیر کړی دی بعد تصویر دا باتحاد المفهوم چې د دې یو پرې او د بلې پرې به مفهوم یو وي بلا تفاوت اصلا تفاوت به پکې اتحاد المفهوم نو تاسو سوچ وکئ د دقی غیریت او د دغی عینیت ترمین د کم دی چې نسبت د تناقض راځي دې کې تناقض د کوم ځای نه راځي خو اول تناقض ثابت یې کنه بیا خبرې کوه چې دا ارتفاع د نقیضې نو د کم دی چې دا زمانه د یو بل نقیض نقیض كل شيء رفعه شو ده من بيده كده نقيض كل شيء رفعه نقيض خود شيء رفع چې نقيض راشي نو هغه بل بزي د انسان نقيض وایا چې دا انسان را لې انسان بتلېږي څه بتلېږي مرینه ته څه دا ته پوزي مونږ کړه فکر راځي لا انسان راشي انسان دي چې لا جدار راشي جدار څه نقيض كل شيء دې کې خو یو بل نقيض نشته ولی د پکی پر او د پکی د بلی پرې او د دوانو په منځ کې چې کوم مفهوم دی یو شی د بل شي سره عین یو وي بالکل اتحاد المفهوم بلا تفاوت دی او د هغې په منځ کې خو تناقض نشته چې ګریدارال هغه بځي او چې دا هغه دا بځي خبره دې ټیک وه خو چې دې دوو کې تناقض ثابت هم حالا بلی معترض اعتراض منام چې دا رفع د نقیضینو ده چې ته خو یې ما ته نقیضین ثابت که که نو دا خو نقیضین نه دي نقیض کل شی رفعه ورباندې صادق نه ده دې پې صادق که نو بس بیا وایه قلنا نو منګ او توای چې قد فسروا دي تفسیر کړی دی د غیریت په کېدل د دو موجودینو باندې به سوچ په دې شان سره چې یقدر مقدر کولی بشي و یتصور متصور کولی بشي وجود د یو د دې دوانو سره د عدم د آخر نه هلکه یو نشته بل بی پره نشته دی نشته وړی دا بله دا دی شته خو ما ته اوس پته وي چې دا پره دی بلې پرې نه غیر لکه چې هغه نشته دی دا دوانو یو بل نه غیر روح دیوالی دی او جسدي فروغ روح او جسد دی یو بل نه غیر شو روح او جسد یو بل نه غیر یعنی ممکن دی انفکاک بینهما والعینیت او دارنګي دا عینیت او یعنی قد فسروا تفسیر کړی دی علماء العینیت عینیت لره باتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا تفکی ضرورتم لانو خود بین بیره تسریب ما علما اتحاد مفهوم بلا تفاوت تفاوت نکره د پسیاس نه بګه وغیرہ اسم عموم پیدا کی قسم تفاوت ونی بلا تفاوت او بلا تنوین پکې راځي اصلا بالکل باور کې تفاوت نه وي غان به هو یو شی کی تعین یې غیر کی مناسب فلا يكونان اذا كان الامر كذلك کله چې دا خبره داسې ده چې دا تاسو واورېدله د غیریت تعریف او د عینیت تعریف هم واورېدو نو فلا یکونان نه کېږي دا دواړه د عینیت او غیریت نقیضین د یو بل نقیض بلکې متصور ده په مابین د دې دواړو کې واسطه پکې راغله څنګه واسطه راغله د واسطې یو صورت ما ته جوړ کا نو بعد تصویر واله که نو
بیا یکون الشی چیدی دا شی به حیث په دې شان باندې لا یکون مفهومه مفهوم الاخر چې مفهوم د مفهوم د اغیبل نوي او نه به موجودیږي بدونی په غیر د اغیبلنا دا شیشز برته ثابت کما چې عینیت بم پکې وي او غیریت بم پکې وي دوانه به پکې وي مولا صاحب هغه څنګه به دوانه وي الکه داسې به چې مفهوم به نه وي مفهوم د دې د آخر نو عینیت پکې نه رانلې او موجودیږي او نه به موجودیږي په غیر د هغې بل نه نو غیریت هم پکې نه رانلې نه به پکې عینیت وي او نه به پکې غیریت وي داسې شیز درته خیر هغه درې شیزونه دي څه څو شیزونه دي درې شیزونه نه پکې عینیت شته نه پکې غیریت شته هغه درې شیزونه لکه جز او کل لکه جز او ته مولا صاحب کل کل څه دی دورانې استاد او جز یې څه دی لاس اوس د دې لاس ته مفهوم بیان کا نو دا مفهوم چې کوم دی دا د دې دوراني استاد مفهوم دی د دوراني استاد مفهوم بیان کا حیوان ناطق دا د دې لاس دی لاس تعریف توقع لکا عضوی جارحہ ندیز دا مفهوم دے دا مفهوم تدے حیوان ناطق ما حاضر تشخص جیدوانو مفهوم یو شو نو لاس دا دی دورانی استازنا عین نشو ازیک چرتا غیری تپتا ولی عین نه دی نو اوس بغیري وای نه ولا یوجد نه موجودیږي بدونه بغیر ددنا د حالات ددنا غیر نه دنیا ته ډیر راړي نه لاس نه دوه سره د سینش په کې درې چې ډیر را نور غلې د حالات د تګرځېدل او یو دغه به څه ته کېږي لکه 125 کوي او روان دي تاسو څه څه کې دوه تیر باندې د غلات نه حالات نه چې دا دفاته په پروت دی کل جزمان ولا یوجد بدونه نه موجودی په غیر لکه واحد من العشره واحد مثال استشو لکا نازا نو دا گورا مال سب کے واسطہ راوسترا دو واسطی صورت دارے چی بے یکون شیحی دا شیبی ہے سفدشان کی نوی مفہوم دا مفہوم دا غبل لکا دا ید شد زیدنا او نم ولا یجدو نم موجودی کی بدونی پغیدن کا جز مال کل لکا ید شو معالا چا زید نو دا دے ید مفہوم دا زید نا بدل دے خدا وجود دا ید دا زید وجود د ید زید بدون د زیدنا لا راتلش یعنی که صفت شما عذات من چې کوم مسله من دقت مثلا صفات د صفات چې کوم مفهوم دی او د باری تعالی د ذات چې کوم مفهوم دی دا ځوانه یو دي صفات د الله پاک په غیر د ذات د باری تعالی نه راغلي وي نه اين شو د غیر څه نه دي نه عین شو نه پیدا عین تاریخ صادقی او نه پیدا غیر صادقی چې د عین هغه په صادق نشو نو مونږ ویل نه دی عین او چې د غیر هغه په صادق نشو نو مونږ ویل نه دی غیر یا لکه بعضی صفات مال بعض د بعضی سره لکه علم د الله سبحانه و تعالی چې راوالی سره د قدرتنا د علم مفهوم ځان لدی او د قدرت مفهوم ځان لدی دا راته ووایه د دواړو مفهوم یو دی چې یو مفهوم نشو نو دواړه یو بل ته عین شو علم عین قدرت قدرت عین علم شو اوس دا دواړه د یو بل نه غیر موجودیږي چې د چا قدرت دی علم به د کوم ځای نه راشي علم هم په قدرت سره راځي او د چا چې علم نه قدرت به د کوم ځای نه راشي قدرت هم په علم راځي او علم هم په قدرت باندې راځي قدرت یې نه علم بل کوم راشي چې علم یې نه قدرت بل به د کوم راشي دغه دې مثال یو وګوره مثال به تاسو جوړ کوم ته په هغه باندې به خلک شي داسي مثال ته جوړو
دا جاز دی څه دی جاز او دی جاز کې چې تکېری پیلټ بشي نو دی جاز کې به دا بټن وې دا یو لاس به دسې کې دی به دا بل دسې کې دی به دسې شي جاز به ووالي شي مثال در کوم مثال خو در شي جایز دی علم ولا رالی چل خو دې زده کو چل یې څه شو ملا صاحبه زده شو نو اوس چې علم چلی زده شو قدرت یې نشته دی جاز کوم دی پاتول کوم دی نشته دی دا کار سمې دی نه دا علم نشو دا علم جاز مې ولا راوسو په دې میدان کې ملکې خدای خدای دا دی جاز دی ها ټیکه دی رالی خو علم یې نشته دی د پاتول دې کار نه چلی علم له قدرت نه جدا کی قدرت نه علم نه یو سړي سره موټر سایکل نشته داسې چلی زده دی وایي زما داسې چلی زده دی که نه داسې چل چې ځي وایي په 95 کې چلو فکر یې راغی نو موږ ورسوه دې جلسې ده که نو سکوټر نشته یا زه بیمار یم قدرت یې نشته یا کار نه کوي او یا دا دی چې 125 ولاړ دی خو چلي هلکه تالم چل نه درځي که چې دغه ته سره نه تالم نه درځي نو څوک شته نه درځي نو علم او قدرت کې دغه مسله ده ها علم په غیر د قدرت نه چلېږي قدرت په غیر د علم نه سکوټر شته قدرت مو علم یې نشته علم ورسره دی سمې پاڅوي دی سکوټر خو سکوټر نشته قدرت نشته نو علم بغیر د قدرته کار نه کوي قدرت په غیر د علم نه کار نه کوي ولا يوجد بدونه نو مولوي صاحب دې علم او قدرت د دې دواړو مفهوم جدا جدا دی نو د یو بل عین او یو له بل نه غیر موجودیدین شي نو غیر نشو نو د الله علم د الله د قدرت سره عین دی که غیر دی نه عین دی او نه غیر نه عین دی او نه غیر دی ولا يوجد كالجزء مع الكل والصفة مع الذات والصفات مع الباس فإن ذات الله تعالى بشك ذات الله تعالى صفات الله تعالى أزلية أو عدم فأزلي محال دي يا بل مثال لك تلورم والواحد من العشرة هلك ذا دوان دي يو بل نشي جدا كيدلي مفهوم د دوانو بیل دی مفهوم د دوانو سره مولا صاحبہ بیل دی او بل طرف ته یو د بل نه بغیر راتلی نشي نګوره مثلا عین خو نه دي دا واحد من العشره دا دی ودی دو او عشره د دوانو مفهوم یو دی ما صدق علیه د عشره بیل بلادا او ما صدق علیه د واحد من العشره بیل بلاد یو زرګی نو د یو بل مفهوم خو یو بل سره یو نشو نو واحد من العشره او عشره کی عینیت رانلې تر دې چې غیریت پکې شته یو بل انفکاک قبلې ویني قبلې کدا عشره لا شي واحد به وي عشره د لسم لاره نو واحد شته کنه شته إذا واحد اشتكنا واحد شتا واحد من العشرة نشتا لا هو واحد من التسعة واحد من التسعة ايه دا عشرة دا لسم زرگیزو دا می چرگ لورکو علکا پدی بانی چرگ راوڑا وتصور کی اخرى ذکر ذرائے ودی خوانو ذیق واحد من العشرة نشتا سنگ دکور دلاس لسنا واحد من العشرة نشي انفكاك كيدلي او ندا عشرة دنا منفكري شي دا واحد لا شي دا يو دا زرګیز می لري کنه دا عشرة اوس عشرة پات شو تسعه پات دوانو یو بل غیر کار نکیږي واحد من العشرة نشي موجوديدله بدون دا عشرينا او عشرة نشي موجوديدله بدون لواحدنا واحد من العشرين نفته ولګي د چې دوانه د یو بل نه جدای نشي قبل ولې
نو غیریت پکې نشته نو واحد من العشره د عشرې سنه عین وګرځېد او نه غیر وګرځېد په نون مساوي نه شي نورم د تویم د څلور پر څلور بری تسلی وشي دقه خبره ده ټول ملاقات چې د صفات د باری تعالی نه عین دي غیر دي او دا استفاده نه فيزيانو نه ده بيزای اعتراضونه وروا نه بس دا څه شول مولا صاحبہ خلاصه داراو تلدي دي خلاصه والواحد من العشره واحد من العشره بدي باندې فروض قال طالبان نه پیر واحد من العشره هغه کوي عشره بني واحد بي ودا خدا دې شته دي واحد خوشتا واحد من العشره دي والواحد من العشره يستهيل محال دي بقاؤه بقاء دي واحد بدونها بغير عشرين او مستهيل ده بقاؤها بقاء عشري بدونه بغير چانه د واحدنا اذ هو منها ذکر دا واحد من العشره منها دا جزء ده عشرين نو عدم دي عشري عدمه دا عدم د چا د واحد دي قيل خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات رواه البيزاوي قيل خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات وفيه نظر كيف علامة التزاني فيه قرآن شريف كده غريب لكن مثال كم راوړي حمامة الجرعاء حومة الجندل اسجعي فانت بمرأة من سعادة ومسمعي دلته القاری غلط تفسیر کړی دی تزاني فرق کړی دی شعر غلطه معنی کړی دی تزاني باندې څه کړی دی مولا صاحبہ تزاني په ناسا فاعل مرده ناسا فاعل پیژن رسول الله صلی الله علیه وسلم تفقلی مبارک کی اعلان چوری او صادر کی چټ کړی اجي ورځ دې چې خوب ودی دوم بس نسبه مولینه چې څوک به علم به تر دا کان ټول کولې نشي هیڅ شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله تعالی په تقریر نشو کولای ما باندې چې ولچ لګي روب دا پر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوالي نه کوي وما روب دا مخلوق له کو و پیری ولا لا رسول توبه چې بس کما رسول الله ولا یو پیری په ځای باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرسته او علي شریف خدا راغله ولا شپک پیری لا روان شو وای تاسو چل دي لكن ما موبایل ورک شلان ردی ټیم کې سبق استاد خبرونه حاجی یعنی دا علي شریف خدا ولی دا غروا شو وو اتباع پکارو کړ شپږو چې رسول الله و پیری دین علي شریف خدا له وکړ نو وینا ادب نه خو ادب بچي د استاد مرتبه ته بدن څه کې نه داسې استاد څه کوي ته ما هغه وکنه هم ځوانو من کې څه په کار دی چې فرق وکړي د امام ابو یوسف څخه ویلو امام محمد څخه بل پام کوي چې زمانم لیکي نو ابو یوسف را سره لیکا چې زمانم د امام څخه سره لیکي هغه ابو حنیفه ته دی به ما ابو یوسف نه لیکي دی به ما یعقوب لیکي ولغم ابو حنیفه دی او زبم ابو یوسف منځه ادبا الاستاذ ادبا زبان پیښه نو دغه ادب د وجنه او تدالاري په ورواچو او بابا دا راته وایي چې رسول الله چاته لاړې و پیری ورواچو نو علي شیر خدا لاړو ته به سجود وکړي دا یې ولې ورچو ها دا یې به ولې ورچو دې چې کار دې چې ګریډ دغه لاشه دی ویلو ولا وابډا لاشه باغی وی ترازونه کومنګ مکه نو دا یې جواب افضل لا اتدغى قبل كنت راضي تتهم رخيك ده اعتراف واحد من العشرة يستهيل بقاؤه بدنيا وبقاؤه بدون جزء ومنها فعدم وعدمها ووجودها وجوده ورده كسونا ده
زمای راجم شوي بخلاف الصفات خلاف دغه صفاتونه چې کوم محدث دي ځکه قیام ذات بغیر دغه صفت معینه متصور کېدی شي او زما استاد ته نه چې ته بیا دا وایې چې درانه استاد ناتوان دی دا خو د یو صفت دی کنه او ناشنا ناتوان دی ځکه چې کوم ځای کې پروګرام یې نیمه ګنټه ولا مخکې نیمه ګنټه ولا تګي مخکې مولانو کې دا خوی به مولان د ځان د وباس د دیونه د امامتین په دي هم پوره یو دیو نه هر چې زه مقتدی شم زما د امام کې نو ولې زه لري کوم دا اعتراض په مقتدیانو غلط ته څه کوي ولې زه لري کوم چې زه مقتدی مزما ایمان دي دا خو ارته د رسول د سر درجه کې په تیم سره پر مخالفه مولا ته چې څه تیم نه راځي نو مقتدی څه کار دی چې تیم نه راځي کله نا کله خیر عادت نه جوړاله ٹھیک ہے جرا تیم له په تیم باندې ځای یو څه ها نه بس دا یو مسله چې راشي بیا راغلی سمې بیا دغه ورګه ما خپل خساره نه یې ما ته پاتہ نه نه بس پات ها د شي د افغاني صفات د صفات چې دا ونه وي چې د افغاني د نه د عین دا نه غیر ده نه د عین دا د الله په صفاتو کې دا خبره ده ها په خلاف د صفات محدثونه ځکه قیام د دې ذات چې دورانه او استاد بدون تلك الصفه المعينه چې ناتخواني د متصور ده دا یو ټیم چې ورورا د په خپل کور مخې ته منډه را منډه والی ولا ناتخوان نو دا کې دې شي دا متصور کې دې شي بغیر چانه د ناتخوانینا فتكون غیر ذات د صفت د نه غیر دي هغه دا ناتخواني ستاسو عین لکه غیر چې ناتخوان دا د توان نه تیم در کوم او دا یو ټکی به ته دا ناتخواني ستاسو عین لکه غیر دونه خبره کوي کنه دونه خبره ته کې بس فتكون غیر ذاتي كذا ذكره المشايخ ولا خبر تکړه ملا صاحبہ ذکر کړی دی په شوري تاسو لاړې دغه لا نړۍ د ګریډ وانه ته پوسو کې یاد کا دا ریډینیون تاسو یو ګیرا د دې بلکې 32000 دی بل بګشتا 32 نه 12 یو تقریبا ها بس به هر حال چرسی داغین چې کونډه چې راکوزه کې لیټ کې لګي والی دا ریپټر شي نو بیا خبره ټیک کړه کنه علي شیر خدا ولا ذکر راغلی چې د الله د نبی نه مڅوک تغوا تیز والی غارق اخو صحابو کې خدای طاقت خو دي او په صحبت کړي نو شیخ عبد القادر جیلانی سے دا چرته کوي چې د سودان ادارې تیز والی ځکه ولا څوک را نه ملا صاحب ذکر فیض رسول الله دوم نډیر ورکو چې و پیری لاړې ورکن و پیری به شیخ عبد القادر جیلانی نشو برداشت کول په منځ کې تاریخ شریف خدا واسطه را دي هغه په بچو کې دی بیا په دغه واسطه باندې څه شو دا خبر روح المانی ذکر کړ دا وجه د تماویلا چې دا ولی علي شریف خدا را علي چې به ورکولې او د شپږ وو په دې شپږ ولې ورکولې دا د تماویلا ملاتف انور دا باقي څه چې د شکر شوی وو پیری رسول الله ورکړې او شپږ پیری علي شریف خدا ورکړې دا ذکر کوي علامه علوسی روح المانی صلی الله تعالی علیه